خدای ما خو دا جمله نه ویلې چې بسم الله توکلت علی الله، خدای ما خو تا ته سپارلی نو تا ورسره دا کار وکړه، دا جمله د خولې نه ووته، دعاګو الفاظ ووتل، الله تبارک وتعالی ورته اخرا جمدی که محترمو. هغې عقیده و ایمان. زمونږ داسې عقیده شته، داسې د چا عقیده شته چې انسان وي بیا یو انسان وي چې دعا نه قبلېږي، د دعا د قبلېدو دپاره شرایط دي محترمو. ما ووی چې انسان زما پیغمبر جمله وفرمایله چې الدعاء صلاح المؤمن، دعا د مؤمن دپاره هتیار دی، ټوپک دی جی تماچه ده. څنګه چې ټوپک او تماچه د انسان حفاظت کوي داسې دا دعا د مؤمن حفاظت کوي. اوس په حقیقت کې که موږ او تاسو وګورو یاره جی زمونږ عبادات به ډېرې خو دعا دپاره وقت نشته چې لاس اوچت کم خدای ته. ما یو جمله مخکې ووې، نبی علیه السلام فرمایي الدعاء هو العباده. که ته عبادت ګورې نو په حقیقت کې دا دعا عبادت ته ګورې، دعا د الله نه غوښتل، لاسونه خدای ته نیول، دا حقیقت کې عبادت ته محترمو. یا نبی علیہ السلام فرمائی الدعاء المخ العبادہ، دعا د تمام عبادات مغز دی ګورئ. نن مونږ تاسو د دعا نه عاري او خالي یو، دعا دپاره وقت نشته. د ګډو پیښې وکم مونځ وکم چې استاد جي لا سلام نیټ جار باسلې چې منډې وام، دعا دپاره وقت نشته چا سره محترم. دعا څوک نه غواړي محترمو. الله وایي چې ما نه غواړي، یو د بندګانو غوښتنه ده چې انسان نه غواړي یو پیره وغواړي، دوباره وغواړي، 3 بار وغواړي، 4 بار وغواړي، په 5 بار به در نه پټېږي او بانې به در مړه تا ځان له دا دنده جوړه کړې ده، ځان له د مړه کسب جوړ کړی دی. لیکن زما رب جمله وفرمایله 1 بار نه، 2 بار نه، 3 بار نه، تمام زندگی چې مې درکړې ده، روح چې مې ستا په بدن کې پوکلی دی، ستا د ماشومتوالي نه واله تر وفاته پورې ستا د ژبې نه چې دا اوځي چې ربا زما رب وی لبیک حاضر یم، خولې نه جمله اوځي چې ربا دعا غواړم، زما رب وی حاضر یم. ستا د خولې نه اواز وتل، زما رب د حضور دپاره اواز کی چې لبیک رب حاضر دی. زما رب بله جمله وفرمایله انسان درته چې ودرېږي، 1 بار ودرېږي، 2 بار ودرېږي، په 3 بار به دنه پټ شي، په 3 بار به در باندې تنقید وکړي، په 3 بار به در باندې ګوته اوچته کړي، په 3 بار به دې ذلیله کړي، په 3 بار به دې وشرموي، په 3 بار به دې بې حیا او رسوایي وکړي. لیکن زما رب جمله وفرمایله اے بنده واذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. زما رب ایمانه او واړه زرب حاضرم، څومره چې ستا په بدن کې ساده، څومره چې ستا په بدن کې طاقت دی، څومره چې ستا په خولې کې زور دی، څومره چې ستا په خولې کې ګویي ده، زما رب وایي او واړه زرب حاضرم. ته محلات وغواړه، رب وایي محلات در کوم. ته مال وغواړه، رب وایي مال در کوم. ته جیدات وغواړه، رب وایي جیدات در کوم. لیکن تمام باندې د دینه زما رب یو دعا منه وغواړه، دا دعا ده چې رب وفات کېږم او تا ته مې حضور کېږي، په حالت د زنکدن کې مې دا کلمه په ژبه باندې رانصیب کا چې رب لا اله الا الله محمد رسول الله. الله وی کلمه ووایه، دا دعا وغواړه، نو الله وی لبیک 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 حاضر یم. اوس دعا څوک غواړي او لاسونه څوک اوچتي؟ دعا څوک غواړي الله نه، بس فقط مونځ وکړي او منډې وایي. خو د دعا بعضې خلک به اعتراض وکړي زه یو لنډه جمله یم. نبي علیه السلام چې کوم مسنون دعاګانې ویلي چې انسان دا وایي نو په دې کې هم خیر دی. لنډ مثال ورکوم چې جومات ته راننوځئ اللهم افتح لي ابواب رحمتک، مسنون دعا ده. کور ته ننوځئ بسم الله توکلتو، د کور نه راوځئ بسم الله توکلتو علی الله، کور ته ننوځئ سلام واچو. دا د ما د پیغمبر مسنون دعاګانې دي. نن زموږ حالات بدل دي، دا دعا ماله نه راځي. قسم دې ډېره د شرم خبره ده. کور ته ننوځئ کومه دعا به وایم، غسل خانې ته ننوځم کومه دعا به وایم. رابعه بصري رحمت الله علیه د کور نه بار راووته د حج په سفر باندې، او دا دعا یې وویله بسم الله توکلت علی الله، خدایه په تا توکل کوم او هر څه مې تا ته سپارلي دي.
بیت الله ته راله واپس چې راله کور کې یو اوښ ودرولی او وفات شوی و مړ شوی و هغه د بزرګانو اوښ و وایي چې ویې کتل اوښ مړ پروت دی توجه شته ستاسو اوښ مړ پروت دی وایي اواز مې وکړ چې خدایه ستا د پیغمبر جمله ده چې د کور نه وتېمه نو ستا په دعاو تا ته مې هر څه سپارلي دي خدای ما خو دا جمله نه ویلې چې بسم الله توکلت علی الله خدای ما خو تا ته سپارلی نو تا ورسره دا کار وکړه دا جمله د خولې نه ووته دعاګو الفاظ ووتل الله تبارک وتعالی ورته اوښ راجمدی که محترمو هغې عقیده و ایمان زموږ داسې عقیده شته داسې د چا عقیده شته چې انسان وي بیا یو انسان وي چې دعا نه قبلیږي د دعا د قبلېدو دپاره شرایط دي محترمو ما وی چې انسان وی ما خو دا ټول چیزونه شته بیا مې دعا نه قبلیږي زما پیغمبر جمله وفرمایله د دې دعا دپاره بیا 3 څیزونه دي نمبر 1 یا به دعا زما رب ډایرکټ قبل ستا دپاره که داسې ونه شوه نمبر 2 زما رب وایي دا دعا مې دله بره ویزان د ساتلې ده چېرته غټ تکلیف او مصیبت او مشکل در باندې راځي ستا دا دعا ما ساتلې ده ډایرکټ پې درنه مصیبت ختموم نمبر 3 دا دعا د دنیا کې نه قبلیږي دا به په آخرت کې قبلوم شوق سره سبحان الله